چې آیا موبایل به نکاح تړل جایز دي که جایز نه دي. دې مسلې باندې پوهېدو نه مخکې په دا یو مقدمې باندې ځان پوهېږي. نکاح دپاره مجلس واحد شرط دی، یا خاوند په خپله باندې موجود وي یا د خاوند وکیل موجود وي. چې کوم د موږ نکاح پلار وایو کله ورته وایي چې جینۍ پلار داسې الفاظ ورته د موږ پښتانه استعمالوي، یا جینۍ په خپله باندې مجلس کې موجوده وي یا د هغې طرف نه وکیل موجود وي. خطبه نکاح تړلو والا مولوي صاحب یا امام صاحب یا امیر صاحب یا چې څوک وي هغه موجود وي، اور دین علاوه دوه گواهان موجود وي. گواهانو کې که یو کس نکاح هم تړي او گواه به طور ګوان ځان پیش کړي دا هم جایز دي، ټیک دي، خو کم از کم څلور کسان موږ ته پکار دي، دوه گواهان ښځه او خاوند یا د هغې وکیلان، اور دا په یو مجلس کې پکار دي چې په یو ځای باندې دین ناست وي. تر دې پورې که چېرې د امام د ښځې طرف نه کم وکیل دی هغې ته دا وایي چې ستا د فلانکي جینۍ فلانکي ته ورکړې وه ورکړې ده دا، اور هغه د مجلس نه پاسي او ونه کړي، نو بیا چې کله هغه مجلس ته دوباره راشي بیا به ورته وایي چې سره نه د الفاظ به ورته بیا وي ولې مجلس ختم شو، که چېرې هغه د مجلس نه پاسېدو بهر لاړو. اوس که فون باندې ته نکاح تړې ته وایي چې ما کانفرنس کال کړی دی. کانفرنس کال دی چې په یو ټایم 4-5 کسان باقاعده ویډیوز وي چلیږي، لکه سکایپ دی، اوس نن سبا د زوم پروګرام دی، دې کې ښځه امریکا کې ده او خاوند انګلینډ کې او ګواهینې پاکستان نه دي او نکاح تړلو والا سعودي نه دی. نه دا نکاح کېږي نه، د مجلس یو نه دی، هغې کې پکار دی چې دا غونډ په یو ځای باندې وي، یو مجلس کې وي. ولې نکاح زموږ په نیز باندې معامله هم ده عبادت هم دی. نو معاملې دپاره بیا فقهاو دا ذکر کړي چې مجلس واحد شرط دی چې دا غونډ په یو مجلس کې موجود وي، او موبایل باندې دا ټول ته یو مجلس کې نشي حاضروي. بیا طریقه څه ده؟ که مثال په طور باندې ښځه بهر ده نغې به فونو کې سپیکر به آن کي، دوو کسانو په مخ کې به د وایي چې زه فلانکي د فلانکي لور ما خپل نکاح واک فلانکي د فلانکي زوی ته ورکړی دی. د دوه کسان به هغه جینۍ اواز پیژني چې یو د فلانکي جینۍ ده، دا دوه کسان به ورباندې ګواهان جوړ شي. که سبا د ښځې انکار وکړو چې ما خو چاته وکالت نه دی ورکړی، نه چې دا دوه ګواهان وي چې او ته موږ په مخ کې کال کړی و سپیکر آنو ته د فلانکي ته وکالت ورکړی و. ځان به دې خبره باندې تاسو پوه شو. ځکه موږ نکاح کې دا کوو چې کله ښځې نه واک راخلي هغې څوک وکیل ځان ته مقرري دوه ګواهان ورسره موږ لیږو چې سبا د جینۍ انکار ونه کړي چې موږ سره ګواه وي که نه ځان ته مشکلات نه جوړوي. د دې وجې نه کانفرنس کال باندې که چېرې دوه کسان خپله کې نکاح وتړي دا نکاح ټیک نه دی. ولې مجلس واحد پکې نشته، بس خبره ختمه ده. ځان په دې خبره تاسو پوه شوي. پنځمه مسله دا که چېرې څوک په موبایل باندې طلاق ښځې ته واچوي، آیا طلاق کېږي که نه کېږي؟ یو خبره دا ذهن کې یاد ساتئ، د خاوند د خپلې ښځې ته چې کله د طلاق الفاظ استعمالي د ښځې اورېدل ضروري نه دي. که ښځه موجوده وای طلاق واچولو بیا طلاق کېږي، که ښځې مجلس کې نه وه طلاق یې واچولو بیا طلاق کېږي. اوس که یو سړي وټس اپ باندې میسج وکړو خپل کور والې ته دا ویلو چې زه تا ته دومره طلاقونه در کوم او دا زه خبرې کوم بس تا نه زه ځان خلاصوم، یا چې هر څه ورته وایي، او ښځې ته پته ولګي چې دا زما خاوند اواز دی اور خو هوش او حواس کې کړی دی، نه طلاق وکړي کېږي. کله هم د ښځې د وایس میسج هغه چې کله ویلي دي طلاق شوی دی، ښځې ته کله هم د اواز ورسېدو طلاق کېږي. یا ریټن میسج وکړي بیا طلاق کېږي، ټیکسټ میسج ورته وکړي ورته ولیکي چې تا ته 3 طلاقه یا هر څه ووایي هغې سره طلاق کېږي. وایس میسج باندې کېږي یا فون وکړي ورته وایي چې ما ته طلاق درکړی، خو د ښځې دا یقین وي چې دا زما خاوند الفاظ دی، دا زما خاوند اواز دی، دا زما خاوند نمبر دی، نه دې باندې طلاق کېږي. که 3 طلاقې واچولو 3 طلاقه دي، که یو واچولو یو دی، که طلاق بین واچولو هغې درته ما تفصیلي احکام بیان کړي هغه طلاق کېږي. نو موبایل باندې طلاق هم کېږي.